सुनो 90 सेकंड سره زیما همیرا مهوش امریکای یو شمیر ملکونو لا د F-16 تیارو د رډار سیستم انجینیرینګ غوړه کولو او تکنیکی مرستې د پاره $488 میلیون درانه فندونو منزوري ورکړي چې پکې پاکستان هم شامل دی. لکی مروت ضلع کې د پولیس کانسټیبل تحصیل خان کور ترهګرو په بارودي مواد تباه کړي. بنو کې پولیس ون ویلینګ خلاف کاروایی دوران سلويخ ځوانان نیولي او موټر سایکل هم ضبط کړي. صوبایي ډیزاستر مینجمنت اتھارټي د خیبر پختونخوا بالای ضلعو کې د ګلیشیر جهیلونو د چاودلو خطر سرګند کړي او الرټ هم جاری کړي. د ټول ملک سکیورټي صورتحال متعلق نوې شمیره مخې ته راغلې چې پکې ویلې شوي آپریشن غضب للحق وروسته د ترهګریزو حملو کې 42% کمې راغلې. د خیبر پختونخوا بنو او شمالي وزیرستان ضلعو کې د پولیو وایرس 2 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره د روان کال کې د متاثره ماشومانو شمیره 3 ته رسیدلې. سعودي حکومت 15 کالو نه کم عمر عازمینو حج ته د تلو باندې پابندي لګولې او کم عمر خلکو ته جمع شوي رقم د واپسۍ باور هم ورکړی. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونه او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.